السلام علیکم دوستانو نوی ویډیو سره تاسو غلکلی وای امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ او خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به وئ دوستانو مینوالو یو بله ډېره زیاته دردناکه ډېره زیاته افسوسناکه واقعه نه مخې ته شوه دوستانو په ثوابۍ کې هلک او جینۍ متیزو تښتېدل د هغه متیز تښتېدو نه بعد هلک او جینۍ په پټه باندې واده وکړو د هغه پټې واده کولو نه بعد هغوی د دې څلور میاشتې بال تېرې کړې د هغه درې څلور میاشتې بال تېرولو نه بعد هغوی باندې د جینۍ کورنۍ حمله وکړه او جینۍ کورنۍ ډېر زیات په بد مرګ باندې قطع کړه دوانه یې پانسي کړه د هغه پانسۍ کولو نه بعد بیا د هغوی لاسونه اوبو ته وغورځول د هغوی لاسونه په اوبو کې دننه ډېر زیات خراب شوي وو چې کله پولیسو ته د هغوی لاسونه میلاو شول د جینۍ کور والا یو اکټینګ وکړو پولیسو باندې پولیسو ته ایپایال درج کړو د هغه ایپایال درج کړو نه بعد پولیسو کار تفتیش وکړو تفتیش کې پته ولګېده چې دا بل چا نه دي قتل کړي بلکې د جینۍ کورنۍ د غیرت په نوم باندې قتل کړي دي بیا چې کله جینۍ کورنۍ ګرفتاره شوه جینۍ کورنۍ ورته په بیان کې څه بیان ورکړو ټول معلومات تاسو ته دلته په دې ویډیو کې درکوم زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې مکمل تفصیل نه ځان خبر کوي دغه رنګې نور معلوماتي ویډیوګانې په زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ ان شاء الله خامخا وخی زمونږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي دوستانو مینوالو ډېره زیاته دردناکه ډېره زیاته افسوسناکه واقعه رامخې ته شوې ده دوستانو ډېر زیات ظلم شوی دی چې یو دوه هلک او جینۍ چې دوه دي دوستانو هغوی ډېر زیات په بېدردۍ سره قتل کېږي هلک او جینۍ مټیزو تښتېدل د غلط کار غلط انجام وي د پښتو یو متل دی چې غلط کوي هغه غلط په سره کېږي دوی هلک او جینۍ غلطه لارې اختیار کړه هغه غلطې لارې اختیارولو نه بعد دوی ته د غلطې لارې غلط انجام هم میلو شو دواړه ډېر زیات په بد حال باندې قتل کړی شول او بل چا نه دي قتل کړي بلکې جینۍ کورنۍ په خپله باندې قتل کړي دي جینۍ کورنۍ په خپل خاندان کې ډېره زیاته وشرمېده ځکه چې جینۍ وتښتېده هلک وتښتي هلک خیر څه خبره نه ده خو چې کله د پښتو په زمانه کې جینۍ وتښتي نو جینۍ کورنۍ د خلکو ډېر زیاته پیغورونه ورکوي خلک پرې یو تنقید کوي دوستانو د هغه تنقیدونو نه جینۍ کورنۍ تنګ راغلل پر دوی باندې حمله وکړه په هغه حمله کې دوانه ډېر زیات په بېدردۍ سره قتل شول دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانې په زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ ان شاء الله خامخا وخی زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي والسلام